بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 105 نمبر درس دی او د اسم تبذیل د جوړولو طریقه به پکې ان شاء الله زده کوو. قاعده کې لیکي وایي د اسم تبذیل د واحد مذکر صيغه واحد مذکر صيغه د افعالو په وزن یعنی په شان د وزن معنی نه په شان جوړیږي. افعالو یعنی حمزه دی او فا ساکن ده، حمزه باندې زبر فا ساکن دغه شانته به هغه کې اول حمزه وي او دویم حرف به ساکن وي. په دریم حرف باندې دې کې زبر دی نو په هغه کې به په دریم حرف زبري، په اخیری حرف باندې پیش دی نو په هغه کې به اخیری حرف باندې پیش وي. نو د واحد مذکر صيغه د افعالو په شان جوړیږي. ٹھیک شو؟ افعالو اکبرو ان د افعالو په شان اکبرو، د افعالو په شان اصغرو، د افعالو په شان اعظمو، د افعالو په شان احسنو، د افعالو په شان انصرو، د افعالو په شان ازربو. نو دغه شان د څنګه افعالو دغه شان دی به د اسم تبذیل د واحد صيغه جوړیږي. او د واحد مؤنث صيغه د اسم تبذیل د واحد مؤنث صيغه به د فعلا په وزن یعنی په شان جوړیږي. چې څنګه فعلا دی کنه، فعلا فا پر فا باندې پیش دی او عین ساکن دی، دغه شان دی به الته په اول حرف پیش وي دویم حرف به ساکن وي. دلته په لام سره یاده او په لام باندې کړه زبر دی، دغه شان دی به الته کې په اخیری حرف باندې به اخیری حرف به لام یا کړه زبر وي، یا اخیری حرف باندې به اخیری به کې یا وي او د یا نه مخکې حرف باندې به کړه زبر وي. لکه ګورئ لکه د واحد مذکر صيغه د افعلو په شان اکبرو او د واحد مؤنث صيغه د فعلا په شان کبرا. ګوره فعلا دغه ګوره فا باندې پیش دی او دویم حرف ساکن دی او لام باندې کړه زبر دی او ورسره یا ده. دغه شانته کاف باندې پیش دی او دویم با ساکن ده. ٹھیک شو؟ او د را باندې کړه زبر دی او دا یا ورسره ده. نو ګوره دا فعلا دی دا کبرا دی. نو ګوره وزن د دواړو یو شان دی، دواړه صيغې یو شان دي. ٹھیک شو؟ د افعالو په شان اصغرو او د فعلا په شان صغرا. دا خدا خبره شو. اوس په دې تسنیه او جمع وایو. خو یو خبره پکې دا اوس یاد ساتئ او دا د تبذیل صيغې همیشه د ثلاثي مجردو د ابوابو نه جوړیږي. دا د ثلاثي د مجردو ابواب شپږ چې کوم دي ګورئ، فتح يفتح، نصر ينصر، ضرب يضرب او بیا پسې سمع يسمع، حسب يحسب او کرم یکرم. د دې شپږو ابواب ثلاثي مجرد دغه شپږ ابواب ته وایي. د دغه ثلاثي مجرد د ابوابو نه به اسم تبذیل جوړیږي او د دې د علاوه د دې ثلاثي مجردو د ابوابو نه علاوه د نورو ابوابو نه یعنی ثلاثي مزید فی، رباعي مجرد، رباعي مزید فی ابوابو نه اسم تبذیل نه جوړیږي. صرف اسم تبذیل د ثلاثي مجرد ابوابو نه جوړیږي، د ثلاثي مجردو نه علاوه د نورو ابوابو نه اسم تبذیل نه جوړیږي. اوس د اسم تبذیل گردان مونږه په مخکې صيغو کې په مخکې درس کې ذکرو چې د اسم تبذیل گردان د افعلوا، افعلان، افعلون، افاعلو دا د مذکر څلور صيغې دي، دوه د جمع دي، یو تثنیه ده یو واحد ده. او د مؤنث غرضی فعلا، فعلیان، فعلیات، فعلون. لکه اوس ګورئ اکبرو یا بل واخلو انصرو، انصرو، انصرانی. د انصرونه د انصرو د واحد مذکر صيغه ده، یعنی ډیر زیات کوونکې یو ډیر زیات مدد کوونکې سړی یا یو ډیر زیات مدد کولو والا سړی، ډیر زیات مدد کولو والا یو سړی، ډیر زیات مدد کولو والا یو سړی. دغه ورته ولیکو ډیر زیات مدد کولو والا یو سړی. ٹھیک شو؟ اوس د دې انصرونه زه تسنیه جوړوم نو په اخري را باندې به زبر واچو، اني به ورسره ولګي. انصرانی معنی ده دوه. ډیر زیات مدد کولو والا دوه سړي یا دوه ډیر زیات مدد کولو والا سړي، دوه ډیر زیات مدد کولو والا سړي. او د دې نه څه جمع جوړوم همدغه انصرو دی، انصرو د دې نه څه جمع جوړوم بس صرف
دې سره واو ساکن او نون زبر نه ولګاو انصرونا انصرونا معنی دا ډیر یعنی ډیر زیات سړی یعنی ډیر زیات کار زیات مدد کول والا سړی ډیر زیات مدد کول والا سړی یعنی ډیر زیات مدد کولو والا سړی ٹھیک شو اوس د دې یو بلم د مذکر جمع راځي اناسرو د دې معنی د ډیر زیات مدد کولو والا ډیر سړی دلته کې به ورسره بیا ډیر سړی او دلته کې ورسره ډیر زیات مدد کولو والا ډیر سړی نو دا دواړه د جمع لپاره استعمالیږي انصرون هم د جمع لپاره استعمالیږي اناصر هم د اسم تفضیل دا د جمع لپاره استعمالیږي انصر انصران انصرون اناصر انصر انصران انصرون اناصر دغه شان ته ورسره اکبر ولګوا اکبر اکبران اکبرون اکابر اصغر ورسره ولګوا اصغر اصغران اصغرون اصاغر بیا ورسره دغه شان ته ولګوا احسن احسنان احسنون احاسن بیا ورسره ولګوا اجمل اجملان اجملون اجامل دا خو د مذکر وي د مؤنث هغه به د واحد مؤنث هغه به راځي نصرا د فعل په وزن باندې نصرا معنی زیات مدد کول والا یو خزا زیات مدد کولو والا یو خزا او نصریانی د دې تسنیه به جوړیږي نصره دغه یا چې ده دلته پر را کړه زبر دی باندې به دا را باندې عام ساده زبر ولګي او دا یا چې ده د سره به الف ولګي او نون زیرنی به ورسره ولګي نصریانی معنی ده زیات مدد کولو والا دوه ښځې اوس د دې جمع راځي نصریاتن صرف د دې نون زرنی په ځای ورسره تا ولګي نصریاتن زیات مدد کولو والا ډېرې ښځې ٹھیک شو او نصورن بلا راځي د فعلن په وزن نصورن د فعلن په وزن زیات مدد کولو والا ډېرې ښځې ٹھیک شو دا دې کوم دا دوه د جمع صيغې دي په جمع مذکر کې انصرون او اناصر دا هم د جمع مذکر دوه صيغې دي دوه د جمع مؤنث دي نصریات او نصورن ٹھیک شو نو فعلیان فعلیات فعالون په وزن باندې نصریان نصریات نصورن نو دا د اسم تفضیل گردانو مانو سره مې ورته ولیکلو نو دا اسم تفضیل همیشه د ثلاثي مجرد او ابوابونه شپږ ابوابونه جوړیږي او د ثلاثي مجردونه علاوه نور ابواب نه جوړیږي د ثلاثي مزید فی هم نه جوړیږي د رباعي مجرد هم نه جوړیږي او د رباعي مزید فی هم نه جوړیږي کله هغه نه ته جوړول غواړي د ثلاثي مزید فی نه رباعي مجرد او رباعي مزید فی نه نو هغه سره به یا اشد لګي یا اکثر به ورسره لګي یا اقل به ورسره لګي ٹھیک شو نو بیا به د هغه مصدر به ورسره لګي نو هغه نه بیا جوړیږي نو دا د اسم تفضیل د جوړولو طریقه قاعده وا چې د واحد مذکر صيغه څنګه جوړیږي بیا تسنیه مذکر جمع مذکر بیا دوه جمع مذکر وي بیا د واحد مؤنث څنګه جوړیږي تسنیه څنګه جوړیږي جمع دوه جمع څنګه جوړیږي نو دا موږ سره د اسم تفضیل د جوړولو طریقه وا راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام